بسم الله الرحمن الرحیم. صحابہ کرامو با د تکبیر اولا ډیر زیات خیال ساتل او یو بزرگ مبارکی لیکلی دی وای هغه په غم کې اخته شو، والدا یا څوک وفات شوي نو تکبیر اولا ته لاړو او د رکوع نه مخکې شریک شو. رکوع کې ځان شریک کړ، د رکوع نه مخکې شریک شو، په سوره فاتحه ته لاړه. نو بیا د هغې په ځای هغه ډېر نفلونه وکړل چې ما نن تکبیر اولا تړلی دی او لومبی تکبیر رانتلی دی. او لومبی تکبیر دا چې امام نه قرت نه شروع کړی او بنده پکې شامل شي، دا هم ښه ده که د رکوع نه مخکې شامل شي، دا هم یو درجه ده. نو وایي د شپې ورته یو هاتف یو اواز کوونکي ورته اواز وکړو چې تا خو ډېر نفلونه وکړه د دې وجې چې تکبیر اولا درله تللی و، خو د فرشتو هغه آمین به د کوم ځای نه راړې. هغه چې بنده امام وایي آمین، مقتدیان وایي آمین، نو په حدیث کې راځي فرشتي هم وایي آمین، وایي د فرشتو هغه آمین به د کوم ځای نه راوړې. مطلب دا ده د هغې قضا مشکله ده. نو د تکبیر اولا اهتمام او خیال ساتل او کو اعتکاف کې خلک وایي چې ډېره ګڼه دایره د زرو نه ډېر خلک را پورته دی، د زرو نه زیات دي، نو په اودس کې وخت تیر شي، په استنجا کې وخت تیر شي، نو په کار دا ده چې د مخکې نه ځان تیار ساتي چې د جماعت اهتمام او خیال ساتي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کعبه د جماعت خیال نه ساتو، د امامتۍ د مسجدونو خیال به نه ساتو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی دا منافقان دي. نو په دې زمانه کې خو منافقان نشته، هغه منافقان یعنی دیم د منافق سخت پشان شو، ځان د منافق پشان کو چې د امامتۍ موز نه کوي، معذوره ده، نو ځان نه خبره ده، تللی نشي راتلی نشي. او په حدیث کې راځي چې د امامتۍ سره موضوع کې نو 25 یا 29 درجې ثواب ورته میلاو شي. لکه سري موز دی چې په پټه موز دی نو هغې کې به 25 دي، او چې جهري موز دی چې قرات پکې په تا ووایي، قرات پکې په جهر باندې وایي، نو په هغې کې به 29 دي. یا چې د لرې نه راشي 29 دی، چې د نږدې نه وي نو هغه 25 دی. یا نور پکې علماء کرام خبرې لیکلي دي. نو د امامتۍ او د جماعت سره مسکول او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو د امامتۍ د موږ ډېره پابندي کوله. که امامتي به ته لاړه نو بیا به کور ته رالل یا بل ځای ته به نو بل ځای کې به هغوی امامتي وکړه، خو د امامتۍ هغه مونځ به نه خرابو. او یو سړی مونځ یې ځان له شروع کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل څوک ته چې په ده باندې صدقه وکړي، څوک ته چې خیرات وګټي. نو ابوبکر صدیق لاړو او هغه سره ودرېدو، نو هغه امام شو، ابوبکر صدیق مقتدي شو، د امامتۍ موضوع وکړو.